لارې کوڅې او سړکونه د ترقۍ نښې دي، خو د بدقسمتۍ نه د کوز دیر ادینزي خامپور ټیکنۍ سیا او نورو سیمو ولس د دې ترقۍ نه محروم دی. دې سیمو ته تر سړک کډې کډې شوی تنګ او د تلو قابل نه دی پاتې او مقامي ولس د ستړي سره مخ دی. زه چې پیدا شوی یم او دا روډ دی زمونږ او غونډ دغه شانتې کې کندې کندې پروت دی او هر ځای کې تکلیف دی، خلکو ته هم تکلیف دی، عوامو ته هم تکلیف دی. ډېر حکومتونه راله تیر شو، دا پکې د پی ټی آی حکومت پکې هم راغی، نور هم راغلي دي تیر شو، خو دا روډ غونډ دغه شانته کې پروت دی او تر اوسه پورې په دې باندې چا هېڅ څه کار ونه کړو او غونډ خلک پیزي بیماران پې هم هر چا ته تکلیف شروع دی. سورلو ګاډي چې ځي نو دغه شانتې هر چا سره خو خپل ګاډي نه وي، غونډ دا غریب خلک دی، د دې کلي خلک دی، غونډ غریباران خلک دی، په دې سورلو کې ځي چې ځي نو بیمار چې که روغ هم وي خو چې ځي نو هلته کې رسي را رسي نو واپس ښه بیمار شوی دی. نو موږ د حکومت نه دا دغه کوو چې زموږ دا روډ زر تر زره ټیک کړي. ګلابند شروع شي دا سپڼه پورې دا سپنډ راواله د سیا ورغړه پورې دا ټول روډ کندې کندې پروت دی، لکه د اوسه پورې بس دغه رانغی دا کار به هم رکاو شوی دی او نور خو دا ټول خلک پیزي، دا ټول ګوا دي، موږ خو یوازې نه یو ګوا. زه خو په خپله د ورځې یو دوه درې پیرې ځم د کډو د وجې دا ټول خلک بیمار دي، موږ په خپله بیمار یو. د دې څلور پنځه کاله وشي چې د کیتیاړۍ نه راواله دغه سیا ورغړ پورې دا کډې کډې پروت دی. مونږ ګاډی ټیک کړو، سبا له بای بیا ګاډی خراب وي، مصریانو ته مو درولې دوه درې ګنټې هغو ته بیا ناست شو. نو لهذا مونږ اپیل کوو خپل ایم پی ای ته چې بھائی زمونږ روډ سره کار وکړي او ټیکې کړي. په سړک جوړې د نکاسۍ نالۍ بندي شوي دي، په اکثرو ځایونو کې په سړک بهیدونکي اوبه کډې جوړی خو د تپوس هډو څوک شته نه. او دا روډ د کیتیاړۍ نه ګیر نه را په بره د سیا د سره پورې دا ټول روډ کډې کډې دی او ډېر زیات نه اوسه پورې چا څه د کډو څه بندوبست وکړو او نه د روډ د پخولو او کلاوهالو څه بندوبست شوی دی. موږ د حکومت ته درخواست دی چې په دې باندې لږ عمل وکړي او څونه واکداران ما د ټول د دې نه ځان خبر کړي. د نکاسۍ نظام دی هغه هم صحیح نه دی، نو د اوبو نظام د هغې د وجې نه د اوبو د وجې نه دا روډ چې دی دا ډېر زیات خراب شوی دی. د کیتیاړۍ نه والا تر د سیار سره پورې او تر د برینکي پورې نو دا اورال ټوټل ډیمیج دی. نو زه پر زور اپیل کوم زموږ کوم سیاسي لیډران چې موږ چې سمنو ته لېږلي دي نمایندګۍ په سطحه باندې، نو زه د سپیشلي د محبوب شاه نه او د کوم موجوده ایم پی ایچ همایون صاحب نه زه دومره ریکویسټ کوم چې تاسو داسې وکړئ چې د کیتیاړۍ نه بر د سیار سره پورې او د برینکي پورې زموږ دا کوم روډ چې دی نو دې باندې لږ فوکس وکړو. موږ د پتلو راتلو کې یا بیمار کوم زموږ سبقونه چې واړه ځي نو هغې کې به موږ ته دا مشکلات نه وي. د سیا برینکي خامپور سیمه د وړاندې نه د سیلګرۍ دپاره مشهوره ده. که چېرې د سړک حالت ټیک شي نو د دې سیمې سیلګري به نور پرمختګ وکړي. محمد اسرار، خیبر نیوز، خامپور، کوزدر.